په کوم بچی نه چې مور خفه ده، د کوم بچی نه چې پلار خفه دی، د براعت په شپه باندې الله تمام انسانان معاف کوي، خو دغه بچی نه معاف کوي د کوم بچی نه چې مور خفه وي، د کوم بچی نه چې پلار خفه وي، دی پکې نه معاف کېږي. الله تبارک وتعالی فرمایي دې د براعت په شپې باندې په دې شپه کې الله تبارک وتعالی ټول ګناهګاران بخي. الله دې پکې زموږ مغفرت نصیب کړي. څومره ګناهګاران چې دی الله په دې شپه کې څه کوي؟ بخي. خو یو څو تنه دي چې هغه پکې نه بخښلی کېږي. یو پکې کوم حدیث مبارک کې راځي وعاق لوالديه، د مور او پلار نافرمان په دې شپه باندې نه بخښلی کېږي. په کوم بچی نه چې مور خفه ده، د کوم بچی نه چې پلار خفه دی، د براعت په شپه باندې الله تمام انسانان معاف کوي، خو دغه بچی نه معاف کوي د کوم بچی نه چې مور خفه وي، د کوم بچی نه چې پلار خفه وي، دی پکې نه معاف کېږي. الله تبارک وتعالی فرمایي دې د براعت په شپې باندې ولاړ دی، الله ته جاړي فریاد کوي، الله په دې شپه ته تمام انسانان معاف کوي، الله پکې ما پکې معاف کا. د تهجد په ټیم کې ولاړ دی جاړي الله ما معاف کا. الله فرمایي نه دې معاف کوم تا بوډا پلار په کور کې خفه پرېښی دی، نه دې معاف کوم تا بوډۍ مور په کور کې خفه پرېښې ده. ځکه حدیث مبارک کې راځي رضا فی رضا الوالد رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد او کما قال علیه الصلاة والسلام. د رب رضا د پلار په رضا کې، د رب خفګان د پلار په خفګان کې. پلار رضا رب رضا، پلار خفا رب خفا. لنډه خبره ده. یو سړی دا ګوري چې یاره زما رب رضا دی کو خفه دی، په خپل کور کې د خپل پلار ته وګوري، په خپل کور کې د خپل کو پلار دی رضا وایي دی چې زما رب څه دی؟ رضا دی. کو په کور کې د پلار خفه نو ودې وایي چې زما رب څه دی؟ خفه دی. زه نه وایم د دواړو جهانو سردار فرمایي د رب رضا د پلار په رضا کې، د رب خفګان د پلار په خفګان کې. یو صحابي راغی د نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس کوي د الله پاک پیغمبر په ما باندې د پلار څه حق دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي دا د جنت په دروازو کې منځنۍ دروازه ستا ده، د جنت په دروازو کې دا ستا منځنۍ دروازه ده. اوس تا خوښه ده کو په ځان یې بندۍ او کو په ځان یې کول او ساتي. صحابي راغی د نبی علیه الصلاة والسلام سره جهاد ته روان دی، جهاد ته. نبی علیه الصلاة والسلام ته چا وي د الله پاکه پیغمبر دا کوم صحابي چې تا سره روان دی که نه د ده په کور کې بوډۍ مور ده او څوک یې د خدمت نشته. نبی علیه السلام دغه صحابي ته وایي ای صحابي ته ما سره روان یې جهاد لځې او د الله پاکه پیغمبر تا سره جهاد لځم، ستا په کور کې مور نشته، د الله پاکه پیغمبر مور نشته، خو ته جهاد له روان یې. نبی علیه السلام صحابه کرام راغونډ کړو و صحابه واورئ الجنة تحت اقدام الامهات، جنت د مور د قدمونو د لاندې دی. ما سره جهاد د مزه کور ته لاړ شه د مور خدمت وکړه. مطلب دا دی که جنت ګټل غواړې ځان به د مور د خپو خوري حساب کې هغې نه به جنت نه ځي. دی وایي زه خو مولي صاحب غټ مولا یم اوس ما خو ځان له سپین پټکۍ والی دی، زه به اوس مور ته کښېنم پاسم، نو زه خو ځان له سوړه ګریډ افسر یم، نو زه به مور ته اوس کښېنم پاسم، زه خو ځان له ایم پي ایم ما پسې خو ځان له شاته ټوپک مار ګرځي. زامه تکو هر څه خو په کور کې د دې مور د خپو خورې به ځان حسابی هغې نه به جنت ته ځي. یقین په الله وکړه، قسم په الله کو زمونږ مولان مونږ دا تور پټکي او دا سپین پټکي خلاص کړي د الله د عذاب نه، کو چېرته مور رانه خفئ دم د الله د عذاب نه نشي خلاصولی، د شپې جړاګانې دې نشي خلاصولی، د شپې تهجد دې نشي خلاصولی، تبلیغ دې نشي خلاصولی، چیلې 4 میاشتې دې نشي خلاصولی، کو په کور کې دې مور خفه پرېښي او پلار دې خفه پرېښي، دا هېڅ الله ته نه دی قبول. الله نو نبی علیه السلام فرمایي په دغه شپه باندې هر چاته مغفرت نصیب کېږي، خو چاته نه نصیب کېږي د مور او پلار نافرمان ته. وعاق لوالديه دا راته ځکه چې دا مبارکه شپه را روانه ده. دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي قاطع رحم، خپلولي کټ کوونکی څوک چې د خپلو خپلوانو سره خپلولي نه پالي، د ورور سره مې نه لګي، د پلار سره مې نه لګي، تره ته خو به تربور وامه، د تره زوی ته به د تربور زوی وامه او دښمن به ورته یم. دا زموږ د پښتنو حالت دی که نه؟ قاطع رحم، بل چا سره چې بار میلاویږم په سینه ورته لاس ږدم ځان غټ اخلاقي ثابتومه، خو زه یې تپوس وکړم یاره دا پلانکی سړی خو ډېر اخلاقي دی، ډېر ښه سړی دی، دا څوک دی؟ یاره مولي صاحب کور کې د ورور سره خبرې نه کوي، بار اخلاقي او په کور کې ورور سره دښمن. قاطع رحم
خپل ولي کټ کوونکي. الله تبارک وتعالی فرشتو ته وایي اے فرشتو تمام انسانان معاف کوي، خو دې ځکه مه معاف کوئ چې د خپل ولي کټ کړي دا. صبر ورته وکئ، که دوی د خپل ولي جوړه کړه بیا به یې معاف کړو، که جوړه یې نه کړه نو نه یې معاف کړو. ما به خبرو ته نه پوهېږئ. قاطع رحمین، خپل ولي کټ کوونکی، خپل ولي کټ کوونکی په دغه مبارک شپه باندې الله دته بخښنه نه نصیب کړي. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. الله بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په دغه شپه باندې الله تبارک وتعالی حسدګر انسان ته بخښنه نه نصیب کوي. چاته؟ حسدګر انسان ته. الله غله گاډي ورکړي، الله غله کور ورکړي، الله غله جیداد ورکړي دي، ځان دی ولا وړي ورکړي دي. زه د الله په تقدیر نعوذ بالله اعتراض کوم. حدیث مبارک کی راځي وی دا حسد د انسان نیکی داسې ختموي کنه لکه وچ لرګو ته چې تیلې وي، داسې د انسان نیکی ختموي. د حسدګر بل ګناه ته ضرورت نشته چې په دې کې حسد موجود دی، دا ګناه کافي ده. دا ګناه به اور د جهنم ته ولي. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. نو موږ پښتانه څه وایي؟ چا سره ګاډی دی، چا سره کور دی کنه، یو وایي الله دې د ده نه والي نو کومه دی راکوي کو نه راکوي، خو چې د ده نه وي نو دا حالت زموږ دی کنه دی. ورور ته په لار کې کوی کنو کنه کنو. نو حسدګر انسان ته په دې شپه کې الله مغفرت او بل یو ګناه بې عزت څه شی؟ بعضې ګناهونه یې څه خوند خوی مې که نه، بعضې ګناه داسې چې د هغې خوند هم دی. ګناه بې عزت د کم انسان چې په پینسو کې غوټې پټې پینسې ښکته راکاږي الله پکې ده ته مغفرت نه نصیب کوي. په دې شپه باندې الله دغه انسان ته مغفرت د چا چې د پینسو کې غوټې پټې پینسې ښکته ځان پسې راکاږي دا ګناه بې عزت دی که نه خوند پکې شته؟ دا پرتوګ په ځان پسې راکاږي څه خوند پکې شته؟ الله فرمایي ټول معاف کوم، ټول معاف کوم، خو دې نه معاف کوم. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. موږ سیستم الټا کړی دی. سیستم څه کړی دی؟ د شعبان د میاشتې چې کومه شروع ده اوس د دې په سنتو کې یو سنت دا دی چې په دې میاشت کې روجې ډېرې زیاتې ونیول شي، او دا د نبي علیه الصلاة والسلام عادت مبارک ده چې په دې میاشت کې به روجې ډېرې نیوي. عائشه بی فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام په یو میاشت کې دومره نفلي روجې نه دي نیولي څومره زیاتې روجې به چې د شعبان په میاشت کې نیولي. حتی تر دې پورې عائشه بی فرمایي رضی الله تعالی عنها وی زمانه به چې په روجه کې کومې فرضي روجې پاتې شوې وي که نه نو هغه به ما د دې شعبان میاشت ته ساتلې. وی ما وی چې په نورو میاشتو کې اکثر بیا د نبی علیه الصلاة والسلام خدمت کومه او په دې میاشت کې نبی علیه السلام په خپل روجې نفلي ډېرې نیسي نو زه به پکې د خپلې فرضي روجې ورسره هم نیسم. ما به ورسره پکې فرضي روجې نیولي د نبی علیه الصلاة والسلام سره په دې میاشت کې. اسامه رضی الله تعالی عنہ فرمایي دا د زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ زوی دی او دا پلار او زوی نبی علیه الصلاة والسلام ته ډېر محبوب صحابه کرامو. نبی علیه الصلاة والسلام ورسره ډېره مینه وه، د دوی هم د نبی علیه الصلاة والسلام سره مینه وه، د نبی علیه السلام هم د دوی سره ډېره مینه وه. نو اسامه رضی الله تعالی فرمایي وی یو ځل د نبی علیه الصلاة والسلام نه چا پوښتنه وکړه د الله پاک پیغمبر ته د شعبان په میاشت کې دا روجې ولې ډېرې نیسي؟ په دې کې ډېرې نفلي روجې نیسي دا ولې؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایلو زه په دې میاشت کې روجې ځکه زیاتې نیسم چې په دې میاشت کې د انسان د پوره کال اعمال دا د الله تبارک وتعالی په دربار کې پیش کیږي. نو زه غواړم چې زما اعمال د الله په درگاه کې پیش کیږي چې زه په روجې سره یم. پوره نبی علیه السلام د هغې وجه هم بیان کړه. پوره کال د انسان نه ګناهونه شوي نو چې د ده د اعمال الله ته پیش کیږي او الله تبارک وتعالی په ده باندې فیصله کوي او ده ته ګوري نو چې کله د روجې نیولي د الله تبارک وتعالی به پرې ترس راځي. ګورې چې قاضي کله فیصله کوي که نه او د یو تن خلاف فیصله کوي خو چې کله هغه ته وګوري چې هغه لوږو وښلی دی، تندو وښلی دی، ډېر په بد حالت کې دی، نو د دې قاضي پې هم کله کله ترس راځي نو هغه سزا پې وانه وړی. دغه رنګ ستا اعمال د الله په درگاه کې پیش کیږي، د الله په دربار کې پیش کیږي او الله ستا عمل نامې ته وګوري خو چې دلته تا ته وګوري تا روجه نیولې ده ته په روجه کې نو الله تبارک وتعالی فرمایي وایي زما د یارې د وجې نه هغه روجه نیولې ده، زما د وجې نه هغه لوږ او تنده برداشت کړې ده، زه په ده باندې سزا څنګه واورم؟
زه به سزا څنګه واورم؟ اے پرشتو په دې کومه عملنامه کې چې نیکۍ کړې دي اگر چې کمی به وي کمزوري به وي خدا ورله قبول کوي او کم ګناونه چې کړي دا ورله په نیکو باندې بدل کوي او دا عملنامه ورله سنبال کوي د روح کال. نو دی به وایي الله چې ما خو کوم ګناونه کړي په روح کال کې خو ما په خپله عملنامه کې ونه لیدل او داسې نیکۍ مې پکې ولیدې چې الله دا خو ما کړي نه دي. فرشتې به ورته وفرمایي ای بنده دا د شعبان د میاشتې د روجو په برکت سره الله هغه ګناهونه ستا په نیکو باندې بدل کړي دي. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی زه په دې میاشت کې روجې ځکه زیاتې نیسم او ګوره نبی علیه السلام په خپله ځان ته نسبت کوي چې زما عملنامه د الله په دربار کې پیش کېږي چې زه په حالت د روجه کې یم. داسې نه وایي چې ای زما صحابه کرامو په دې شعبان کې زیاتې روجې ځکه نیسئ چې ستاسو عملنامې د الله په درګاه کې پیش کېږي چې تاسو په روجې سره یې چې په تاسو باندې الله رحم وکړي. نبی علیه السلام ځان یادوي چې زه دا غواړم چې زما عملنامه د الله په دربار کې پیش کېږي چې زه په روجه سره یم چې الله په ما رحم وکړي. ورنه د نبی علیه السلام په عملنامه کې به څه روح کال د نبی علیه السلام په عملنامه کې به څه خو داسې اوږدې اوږدې سجدې به وي داسې اوږده قیام به په مانځه باندې چې د هغې د وجې نه به د نبي علیه السلام خپې پړسېدلې وي داسې د نبي علیه السلام په عملنامه کې به لیکلی شوي چې په لاره کې ورته غنې ورتاو کړي وي نبي علیه السلام هغه معاف کړي دي. د نبي علیه السلام په عملنامه کې به دا و چې په مخ باندې ورته لاړې ورتوکلي دي خو نبي علیه السلام معاف کړي دي. د نبي علیه السلام په عملنامه کې به دا و چې د کونډو او جړه یې قبول کړې ده یتیمانو ته یې ځان رسولی دی دغه به وکړه. د نبی علیه السلام په عملنامه کې خو څه ګناه نه وه خو بیا هم نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي زه دا غواړم چې زما عملنامه د الله په دربار کې پیش کېږي چې ما روجه نیولې شي. اوس ما او تا له پکار دي که نه مونږ په روح کال کې وګورو که نه مونږ نیکۍ څومره کړي دي مونږ ګناهونه څومره کړي دي ودې ګورو که نه زما د عملنامه د الله په دربار کې پیش کېږي د روح کال چې په دې کې به ګناهونه زیاتې او نیکۍ زیاتې مونږ ته علم دی چې زمونږ په عملنامه کې به ګناه زیاتې او نیکۍ به څه کمی وي خو چې د الله په دربار کې زمونږ عملنامه پیش کېږي او مونږ په حالت د روجه کې یو او دلته راباندې الله سزا اوري او چې ما ته وګوري چې ما د هغه د یارې نه روجه نیولې ده او فرشتو ته وفرمایي ای فرشتو په ده باندې زه سزا څنګه واورم خیر دی دا ګناهونه ورته معاف کړئ دا نیکۍ ورله قبول کړئ. نو نبي علیه السلام وفرمایل د شعبان په میاشت کې زه روجې ځکه نیسم ډېرې زیاتې یوه وجه دا ده او دویمه وجه دا ده بل حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د دې شعبان په میاشت کې الله تبارک وتعالى ملک الموت ته د هغه تمام انسانانو لست ورکوي چې پر روان کال کې به دا مړه کېږي وفات کېږي. ملک الموت ته هغه لست په دې میاشت کې حواله کېږي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل زه غواړم چې زمونږ د لست مرګ او زما نوم د مرګ ملک الموت ته ورکېږي هغه په داسې حالت کې ورکړی شي چې زه په حالت د روجه کې ګوره تاسو وایه که نه هلکه پلان کې بنده سره مې ضروري کار دی ری وله خو ما ته پته ده چې هغه کمزوری دی هغه بیمار دی هغه نشي راتلی خیر دی ډېر په سکون او په سهولت او په آرام سره یې راوړه خو زما سره کار دی ری وله ماله داسې ده که داسې نه ده تا ته پته ده چې هغه نشي راتلی کمزوری دی بیمار دی خو ته یې چې راولې نو ګوره هلکه ډېره نرمي ورسره وکړه تکلیف ورته ونه رسي. الله تبارک وتعالی چې ستا نوم ورکوي ملک الموت ته او تا روجه نیولي الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي چې ستا نوم ورکېږي ملک الموت ته او الله تبارک وتعالی په تا باندې نظر ورواچوي چې تا روجه نیولې ده الله تبارک وتعالی ملک الموت ته ووایي هی دې زما خواله راولي خو ګورې کمزوری دی لوږه د پې تنده پې ده په حالت د روجه کې دی ورې په راوستو کې ورسره نرمي وکړه سختي ورسره مه کوه. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي په دې میاشت کې د تمام کال چې څومره انسانان مړي د هغې نومونه ملک الموت ته حواله کېږي نو زه پکې روجې ځکه نیسم چې زما روح ملک الموت ته زما نوم ملک الموت ته په داسې حالت کې ورکېږي چې ما روجې نیولي. نو په دې میاشت کې یوه سنت طریقه دا ده چې په دې کې روجې زیاتې نیسئ زیاتې اخیری چې کومه ویشتمه اتېشتمه نهخېشتمه ده د دې استثنا ته شوې دغه مه نیسه ځکه چې دا لږه وقفه وکړي چې رمضان المبارک ته لږ تر و تازه شي دوباره چې هغه روجې بیا ښه سمې ونیسي. دویم په دې میاشت کې 15
شعبان راځي چې موږ ورته شب برات وایو د هغې شپې ته 15 شعبان راځي او د هغې شپې ته شب برات ویل کېږي یعنې د 14 شعبان او د 15 شعبان په منځ کې چې کومه شپه ده د دې شپې هم ډېر فضیلت په احادیث مبارکو کې راغلی دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي 15 شپې چې چا ژوندی کړي دا یې روڼ کړي د الله تبارک وتعالی په عبادت کې وجبت له الجنه د دې انسان دپاره جنت واجب شو جنت ورله واجب شو کمې شپې یو 8 ذوالحجه د لوی اختر د ورځې نه 2 ورځې مخکې او دویم 9 ذوالحجه او درېیمه 10 ذوالحجه چې د لوی اختر شپه ورته ویلې کېږي او دارنګې د واړه اختر شپه 4 شپې شوې که نه او 5 د 15 شعبان د 15 شعبان شپه چې شب برات ورته ویل کېږي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا 15 شپې چې چا د الله په عبادت کې روڼ کړي الله تبارک وتعالی د دې انسان دپاره جنت واجب او حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی 15 شعبان په شپه باندې الله تبارک وتعالی دومره خلقو ته مغفرت نصیب کړي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی قبیله بنو قلب چې څومره بزي دي او په هغې باندې څومره ویښته دي د دې برابر قبیله بنو قلب داسې قبیله وه که نه دوی به دا ګوډې بزي ډېرې زیاتې ساتلي ډېرې زیاتې کنډه کې به وي او هغه بزي به یې ساتلي چې په هغې به دا ویښتون ډېر زیات و نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي د 15 شعبان په شپه باندې الله تبارک وتعالی دومره خلکو ته مغفرت نصیب کړي چې د بني قلب چې څومره بیزي او ګړي دي او په هغې چې څومره ویښته ولاړ دي د هغې په مقدار سره یعنې په بې شمېره خلکو ته پکې الله څه نصیب کوي مغفرت نصیب کوي په شب برات کې د 15 شعبان په شپه باندې خو نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وي 2 کسانو ته پکې الله مغفرت نه کوي ډېر خلک په دغه شپه باندې الله تبارک وتعالی بخي خو 2 کسان پکې الله نه بخي کم یو نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل کینهګر انسان چې په زړه کې بل مسلمان ته کینه ساتي د بل مسلمان پر راغورځېدو باندې خوشحالیږي د بل مسلمان پر رسوایۍ باندې خوشحالیږي د بل مسلمان په تقریب باندې خوشحالیږي داسې انسان ته الله تبارک وتعالی په شب برات کې مغفرت نه نصیب کوي الله تبارک وتعالی په بے شمېره خلکو ته مغفرت نصیب کوي خو دې انسان ته مغفرت نه کېږي د کوم انسان په زړه کې چې بل مسلمان ته خیرې وي او دویم نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وی الله تبارک وتعالی په دې شپه باندې هغه انسان ته مغفرت نه کوي د چا چې پنسي د غوټو نه ښکته وي نارینه سره دی او پنسي د غوټو نه ښکته ساتي الله تبارک وتعالی په دې انسان ته مغفرت نه کوي ځکه دا علامت د تکبر دی څوک چې د پنسي ښکته راکاږي دا متکبر انسان وي دا د تکبر علامت دی او حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله تبارک وتعالی فرمایي حدیث قدسی دی چې تکبر الکبریاء ردائی چې دا تکبر زما صادر دی او چا چې زمانه دا صادر راکاږو الله تبارک وتعالی فرمایي زه به ورله سټ ورمات کوم څوک چې زمانه دا صادر راکاږي نو دا پنسي د غوټو نه ښکته ساتل دا تکبر دی علامه د تکبر ده نو په شب برات کې د 15 شعبان په شپه باندې الله تبارک وتعالی د انسان ته څه نصیب کوي مغفرت نه نصیب کوي نو بهرحال دا 2 ګناهونه د ځان نه ایستل پکار دي دارنګه د 15 شعبان چې کومه شپه ده د هغې په خصوصي توګه باندې اهتمام پکار دی په دغه شپه باندې الله ته ودرېدل الله ته جړل د خپلو ګناهونو بخښنه غوښتل ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي 15 شعبان په شپه باندې الله تبارک وتعالی اسمان د دنیا ته راکوشي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي او الله تبارک وتعالی په خپل 3 اوازونه کوي 3 اوازونه الله تبارک وتعالی فرمایي وایي څوک سوال غوښتونکی زمانه شته دی چې زه سوال قبول کم داسې څوک شته دی چې زمانه څه وغواړي او زه ورله ورکم دویم اواز الله تبارک وتعالی دا کوي څوک بخښنه د خپلو ګناهونو غوښتونکی شته چې زه یې وبخم
داسې څوک شته چې ما ته نن شپه چغې ووایي وجاري راته ما ته د خپلو ګناهونو نه توبه وباسې زه ورته مغفرت نصیب کړم. او دریم الله تبارک وتعالی فرمایي څوک رزق غوښتونکی شته دی چې زه ورته رزق ورکړمه، غریبي ده پې تنګدستي ده پې، داسې څوک شته دی چې ما نه رزق وغواړي زه ورله رزق ورکړمه. نو الله تبارک وتعالی د طرف نه دغه درې اوازونه کېږي. کو څوک سوال کوونکی وي نو سوال وکړئ چې درې کړمه، کو څوک د ګناه نه توبه ایستونکی وي نو توبه وباسه چې معاف دې کړمه، کو رزق غوښتونکی نو وغواړه زما نه چې نن شپه کې درته زه رزق درکړم. نو په 15 شعبان په شپه باندې